بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. پرون سبق کې دا خبره شوه چې لو د شرط پر راځي او په ماضي باندې به داخليږي نو په فعل مضارع باندې او په جمله اسمیه باندې دا نشي داخلي دي. په فعل مضارع باندې خو ځکه نشي داخلي چې بریګ استقبال ولا ماننا او په جمله اسمیه باندې ځکه نشي داخلي دي چې جمله اسمیه ثبوت د بر راځي او لو چې دا تعلیق د بر راځي نو ثبوت دا تعلیق منافی دی نو د نشي راتله. عام طور باندې خود سي دا چې لو په فعل ماضي باندې داخليږي لیکن کله کله که څه نقطه موجوده وي نو دا هغه نقطې د وجنه دا لو په فعل مضارع باندې هم داخلي دي شي. نو باغ نقطو کې پرون یو نقطه ویلې و چې کله مقصود استمرار الفعل وي نو بیا الته کې دا لو په فعل مضارع باندې هم داخلي دي شي لکه دا لو یطيعكم فی کثیر من الامر دا تفصیل شو. دویم نمبر دا چې کله کله دا مضارع په منزله د ځای باندې چې نه دا په منزله د ماضی باندې راوړلېږي یعنی د ماضی پکار خدای چې لکه ماضی راوړل شي لیکن ال کې مضارع راوړلېږي د پاره د دې چې لکه په دې خبره باندې لږ شي چې دا خبره د دې ذات نه ثابت ده چې په دې کې اختلاف نشته ده. لکه الله تعالی فرمای ولو ترى اذ وقفوا على النار پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی لو ترى کچرتا ول یا هر مخاطب ته کچرتا ول اذ وقفوا على النار کله چې دا کافران ودرول شي په اور باندې نو دل لګي ولو ترى دا شرط او لرأيت امرا عظيما دا چې دا جزاء دا محذوف تا نو دل لګي دا لو ترى چې کنه لو ترى پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي کچرتا ول دل کله چې دا کافران ودرېدلی په اور باندې کله چې دا کافران ودرېدلی نو دل لګي دا خبره د قیامت په اړه کې د قیامت احوال چې نه دا یقیني دي نو الله تعالی په ماضی باندې استعمال کړ اذ وقفوا على النار او دل لګي صيغه دایره مضارع استعمال کړ دا فکر دا چې لو ترى په ځای باندې لو رأيت ذکر کړه لو رأيت کچرتا دلې وې پوښښ لرأيت لو رأيت استعمال کړه لیکن لو ترى دې په استعمال کړی چې دل لګي دا خبره د داسې ذات نه صادره ده چې داغي خلاف نشي کېدل لکه الله تعالی خبره دا خو درونه شي کېدل نو الله تعالی که د مضارع څخه هم استعمال کی نو دا چې د لکه چې دا ماضی ده گویا کې چې دا شوی ده اگر مضارع چې اندر یقیني نه پاره راځي یقیني خبره ده اندر لپاره ماضی راځي خدا د ذات نه صادره شوی ده چاوي چې گویا کې دا شوی ده پوه شو ځوانه وګورئ تاسو ودخولها على المضارع او داخلي دل دې لو په مضارع باندې په دې مثال کې لکه ولو ترى لو ترى لو الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم او لكل من يتأتى منه الرؤيا يعني يا هو پیغمبر سلام ته چې اے پیغمبر سلام کچریتا ولیدل او یا نو ګوره منګه مان کچریتا وی نه کنه ولو ترى او منګه مان کچریتا لیدل نو دا لفظي مضارع او مانن ماضي او لكل من يتأتى منه الرؤيا یا هر کس چې داغه د رؤیت چنده ثابت نو هر یو مخاطب ته وي هر مخاطب ته کچرتا ولل اذ وقفوا على النار کله چې دوه درول شي پور باندې اي اوروها حتى يعاينوها چې دوی ته دا اور او خود لشي د جهنم ورته دوی دال دغه ودول ترتیب ور چې دوی خمو مشاهده وکړي او خود لشي چې خمو مشاهده وکړي شي وقفوا على النار درې معنی دي یو معنی دا ده اوروها حتى يعاينوها چې دوی ته د جهنم او خود لشي چې دوی مشاهده وکړي. نمبر 2 او اطلعوا عليها اطلاعا هي تحتهم چې دوی هغه ته سرخ کار کوي سلانه دوی داغې نه لاندې کنه او دوی ته سرخ کار کوي اطلاع ولګي سرخ کار کول ځان خبرون او ادخلوها فيعرفوا مقدار یا دو الله پاک دو داخل کړی شي د جهنم ته او دو پیژنې لري هغه اعظم مقدار نو یې کچره دوی ودرول شي نو ودرول دغه درې معنی دي وقوف درې معنی دي چې هغه دوی ودرول شي او خو دل شي چې مشاهده وکي یا دو دا جهنم د دوی لاندې دوی ورته سرخ کار کوي او یا دا چې دوی جهنم ته داخل شي او د عذاب دوی او پیژني نو چې کله دا وشي نو چل بوشي او جواب له محذوفا لا رايت امرا فظيعا نو لیدل به وتا یو ډیر یې دونکو کار نو دلګی دا لو په مضارع باندې ولې داخل شوی دی نری وځه لتنزيله اي لتنزيل المضارع د پاره درا کوزولو د مضارع منزله الماضي په ځای د ماضي باندې ولی لصدوره د پاره چې صادر شوی د مضارع یا د کلام عمن داغه چانا لا خلاف فی اخباره چې دا په خبرو کو څه اختلاف نشته
فهذه الحاله انما هي في القيامه واذا حالت اگر چې د بشک دا په قیامت کې وي لكنها جعلت بمنزله الماضي المتحقق لیکن دا قیامت د احوال چونکه دا ثابت دي او دا یقیني دي نو دا ګرځول شي دي ځکه په ماضي په کلمه باندې چې ماضي متحقق ده فاستعمل فيها لو واذا المختصان بالماضي نو دلګي دا لو او اذ استعمال شوی دی او لو ترى اذ وقفوا نو لو او اذ د دوانه په ماضي باندې استعماليږي او مضارع باندې راځي خود دلګي دار استعمال شوی دی لپاره لكن عدل عن لفظ الماضي لیکن دا وړي لفظ ماضي نه ولم يقل او دسني ولا شيء لو رايته اشاره دیتا الى انه كلام من لا خلاف في اخباره چې دا کلام دا ته صادر دی چې دا په خبر او قول کې اختلاف نشته دی والمستقبل عنده بمنزله الماضي في تحقق الوقوع او دا مستقبل د په نسبانه په منځله د ماضی باندې په تحقق الوقوع کې لکه څنګه چې ماضی چې نن د تحقق الوقوع دا واقع کېدل لاغه یقیني ده دغه شانتي د مضارع د الله تعالی نه صادر شوی ده او د الله تعالی په نسبانه دا مضارع هم په شان د دې لکه څنګه چې ماضی ثابت ده چې مضارع ثابت ده فهذا الامر مستقبل في التحقيق ودا امر مستقبل په تحقیق ماضی بحسب التاويل او ماضی د تاويل په اعتبار سره كانه قيل گویا کې چې ویل شوی دي قد انقضى هذا الامر لكنك ما رايته چې دا کار گویا کې شی لیکن تا نه لیدل ولو رايته کچر دلل دی وی رايته امرا فظيعا دا به وړي ریډونکو کار دلو لکه پوه شو به باندې کما عدل عن الماضي الى المضارع لکه څنګه چې اړولګي د ماضي نه مضارع ته دا بل مثال ذکر کړي چې ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ډیر کړه تا کسان کم چې کافران دي دوبا دغه وږي افسوس وږي ارمان وږي چې دوی مسلمانان وي وذل کې دا ربما يود الذين واذا رب چې کنه رب کله چې دې سره ما مکفوفه راشي ما مکفوفه مطلب دا دی چې رب دا غلکه حرف جر دی او د دین وروسته اسم چې دا مجرور راځي او چې کله دې رب نه وروسته ما مکفوفه راشي مکفوفه یعنی دا د عمل نه منکړی شي دا نو بیا دا رب چې نن د دین وروسته اسم راتل هم ضروري دي او د رب نه وروسته اسم راتل هم ضروري دي او جر مجرور راتل ته هم ضروري دي پوښښ به نه معنی نو ځل لګي دا رب عام طور باندې دا په ماضی باندې استعماليږي رب مکفوفه دا په ماضی باندې استعماليږي لیکن دل دکې دا په مضارع باندې استعمال شوی دا كما عدل عن الماضي المضارع في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا اي لتنزيله منزل الماضي چې دل لګي دا مضارع را کوز شوی د په ځای د ماضی باندې یعنی مضارع استعمال شوی د په منزل ماضی باندې ولی لصدوري دلته کوم دغه خبره ده لصدوري عما لا خلاف في اخباره چې د وجه لري نه چې دا صادر شوی د داسې ذات نه چې دا په خبر ولکل کې اختلاف نشته وانما كان الاصل ها هنا هو الماضي ويدلهم اصل بکاردار چې یود په ځمانه ود ذکر شوی ماضی ذکر شوی ولی لانه قد التزم ابن السراج وابو علي في الايذاء ان الفعل الواقع بعد رب المكفوفه بما يجب ان يكون ماضيا چې ابن السراج او ابو علي په خپل کتاب ایزا کې ابو علي لیکلی دي چې هغه فعل چې د رب مکفوفه نه رسو راشین او هغه همیشه لپاره ماضی به مضارع بنوي ولی لانها للتقليل في الماضي ځکه دا رب راضي رب مکفوفه د تقلیل لپاره ماضی کې ومعنى التقليل ها هنا او دلګي معنی تقلیل چې مونږ کوو ماده سي معنی وي چې انه قد يدهشهم احوال القيامه فيبهتون چې دو يدهشهم حیران کړي به ودو لرا د قیامت دي سختو د قیامت دي تکلیفونو دو به دا حیران کړي به وي نو دو به حیران دریانه بولړي فان وجدت منهم افاقه ما تمنوا ذلك چې کله د دې حیران کېدونه د دې به وشکېدونه دوی ته لګوټ افاقه ملاو شي نو دوی به تمنا کوي څه تمنا وکړي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين چې دا کافران به تمنا کوي چې دوی اسلام راوړي هغه پوښتنه ویل باندې نو دلته یعنی دوی په د قیامت پر احوالو کې د قیامت پر سخت تکلیفونو کې وي او کله معمولی غونډه کې دا ملاو شي چې دوی به ارمان وکړي نو دا په دې صورت کې چې کله دا رب معنی چې نه دا د تقلیل لپاره وای بعضی کسانو چې دا رب د تکثیر لپاره یا رب د تحقیق لپاره راځي نو بیا موږ معنی کو چې رب چې کله تکثیر لپاره شي نو مطلب پیدا چې ډیر کړه دا بلا کافران بار بار بلا کافران دا به تمنا او ازمخ پکې چې دوی اسلام راوړل او یا کله رب د تحقیق لپاره شي نو بیا معنی چې په تحقیق سره او تمنا او ارزو وکړي دا کافران چې دوی اسلام راوړل فقيل او چا ویلي هي مستعاره چې دا ربا نقل کړل شوی د تکثیر یا تحقیق لپاره بیا به دا معنی تکثیر او تحقیق لپاره ما معنی ویل تاسو
ومفعول يود محذوف لدلاله لو كانوا مسلمين او د يود محذوف په دې صورت کې با د مفعول به دا به محذوفي كونهم مسلمين دا د دې مفعول به دا محذوف ته فقرین لو كانوا مسلمين سلام ولو للتمنى حکایه لودادتهم او لو بل تمنا نه برازي چې دا نقل کوي د دې هغه محبت د دې سره واما على راي من جعل لو للتمني حرفا مصدريه وچاچ لکه لو د تمنا نه بر حرف مصدر ګرځولې ناغو چې یود لپاره مفعول دا لو كانوا مسلمین دي او لاستهزار سوره یا وای د بل وجه بیان چې ماضی نه مضارع ته ولې اړول کیږي نمازی نه مضارع ته ولې اړول کیږي لو نو دا لو خبر اوس نه کوي بلکې دا خبره کوي چې د ماضی نه مضارع ته اړول ولې کیږي د ماضی په ځای باندې مضارع ولې استعماليږي یو خدای خبر اوس ولا چې لکه د داسې ذات نه ثابت ده چې دا په خبر ورکول کې اختلاف نشته یو دا وجه نه او دویم وجه ده د استهزار سوره چې دغه صورت په ذهن کې حاضر کړل شي چې دا کافران دا چې کله ته وویني د دوی دا بے بسی ته وویني کله چې دوی پر اور باندې ولاړی نو لکه هغه صورت د پیغمبر سلام ذهن ته حاضر وي او د دې لپاره بل مثال ذکر کړی دی لکه الله تعالی فرمایي والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا الله غزاته چې چلئی هواګانی چلولي فتثير سحابا پس هغه اوچتوي دا وریدي نو دلته سیاق او سباق په کار دا چې ارسل د ماضی شی ذکر کړل نو فتثير په ځای باندې فاثار ذکر کول پکارو لیکن دغه صورت حاصلول لپاره چې دا کار ډیر ناشنا نه چې کړه الله پاک هواګانی وچلي نه دی هواګانو په ذریعہ سره الله پاک دا وریځي غټ غرونه د وریځو هغه د یو ځای نه بل ځای ته وړي نه کدا ته الله نه ډیر ناشنا کار وځندرو دغه صورت په ذهن کې حاضرول لپاره او الاستهزار صورت یا صورت حاضرول لپاره بدن یاد کن علی قوله لتنزيله دا لتنزيله باندې عطف ده یعنی ان العدول الى المضارع یعنی اوریدل د ماضینا مضارع ته ولو ترى یاخذ ولو ترى چې کله ایمان ما ذکر یاخذ هغه چې کوم چې ذکر کړی شو کنه څه ذکر کړی شو دغه خبره ذکر کړی شو کنه چې یاخذ دلیل لپاره د ماضی په منزله د مضارع په ځای د ماضی باندې استعماليږي دلیل لپاره چې د داسې ذات نه دا خبر راغلی دی چې وايي اختلاف نشته دی او یا لري و اما یا لري ون الاستحسار زورت رؤيه الكافرين چې دا حاضر کړل چې ستا په دین کې صورت د هاي کافرانو د لیدلو د کافرانو او موقوفین علی النار کم چې پرې اور باندې ولاړی یعنی کله چې پرې اور باندې ولاړی کنه نو چې دو کم په بے بسۍ په حالت کې ولاړی کم په یاره باندې ولاړی نو چې هغه کار هغه صورت ستا په دین کې حاضر شي لأن المضارع مما يدل ذكر مضارع دار اساس چې دلالت کوي على الحال الحاضر فغه حاضر حال باندې الذي من شانه ان يشاهد چې هغه شان دار چې دا ولیدل شي یعنی داسې خوفناک او هولناک او داسې عظیم شان کار دی چې شان دار چې ولیدل شي فكأنه يستحضر بلفظ المضارع تلك الصورة گویا کې چې دا حاضر کړل شي په لفظ مضارع سره دغه صورت ليشاهدها السامعون چې سامعين د دې مشاهده وکي ولا يفعل ذلك الا في امر او دا نه کېږي مگر په داسې کار کې يهتم بمشاهدته چې هغه اهتمام په مشاهده په لیدو دغه سره د صد وجنه لغرابه او فزاعه د وجنه ناشناوالي او د وجنه د وجه غرابت او فزاعت مشه ناشناوالی د ویریږي لویوالی دا وانا ذلك كما قال الله تعالى فتثير سحابا بلفظ المضارع بعد قوله والله الذي ارسل الرياح اے الله تعالی ول ارسل في الماضي ذکر کړی دا چې الله تعالی هغه داته چې راچلولی دی هواګانې فتثير سحابا پس هغه چتوي وریځي نو په کار دا چې فتثير په ځای باندې فاثار ذکر شوی وللګي ماضي په ځای باندې مضارع راغله ولې استحزارا لتلك الصوره البديعه تپاره دی چې حاضر کړی شي دغه صورت ناشنا الداله على القدره الباهره چې الله تعالی په غالب قدرت باندې دلالت کوي یعنی صورت اثاره سحاب یعنی صورت دغه اوچتولو د وریځو مسخرا بین السماء والارض دا چې وریځ چې هغه د اسمانونو او د ځمکو په منځ کې زوړند کړل شي دی على الكيفيه المخصوصه په مخصوص کیفیت باندې والانقلابات المتفاوته او په مختلف انقلابات باندې چې دغه الله پاک دا هواګان کله وچلې د دې په ذریعہ سره غټ غټ غرونو باندې د غټ غرونو امره
هوا وریځي د یو ځای نه بل ځای ته الله تعالی وړي کچرته مخلوق د دا کار حواله شوی نو به نشو کوله ډیر ګران باندې وکړو او الله پاک چې اور او چلو یو غر د وریځو د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي نو دا کار ته دا ناشنا لري د قتل پکار دي نو ځکه الله تعالی د ماضی په ځای باندې مضارع ذکر کړی دا چې دا صورت په ذهن کې راشي لکه پوه شو به باندې نو موږ پرون سبق کې راویلو چې ماضی لو چې دا په ماضی باندې استعمالي کې په مضارع باندې استعمالي کچر د نقطه وا نو بیا به د ماضی په مضارع باندې استعمالي کې دوه نقطې دي یو خدغه نقطه پرون سبق کې ویل شو چې کله د یو فعل مستمر کېدو او د یو امر مستمر داغه مقصود وی معنا نو ماضی په ځای باندې مضارع ځکه مضارع په استمراري تجدد دلالت کوي او دویم دا چې لکه د ماضی په ځای باندې د مضارع په ځای باندې د ماضی په ځای باندې مضارع استعمالولګي د دې وجنه چې دا صادر شوی دی د داسې ذات نه چې داغي په خبره کې شک نشته داغي خبره نه خلاف نه کیږي نو دا ماضی خو د دې لپاره استعمالي چې دا یقیني ده او مستقبل لري لپاره چې غیر یقیني لیکن د داسې ذات نه صادر شوی ده چې گویا کې هغه شوی ده ماضی متحقق په شان دي دایره پوهه دایره لپاره دوه مثالونه دا ذکر کړل شو ولو ترى اذ وقفوا او یو ربما يود الذين او یا د دې لپاره دا مضارع په ماضی د ځای په ځای د ماضی باندې استعماليږي چې دغه ناشنا صورت په ذهن کې حاضر کړل شي چې دا کافران کله چې ته ویني پیغمبر اسلام ته وای چې دوی په کم به بسې کولال دي چې په دنیا کې به څومره دغه کوله بدمعشي به کولې او په اخر کې دغه سوالال دي ورته مطلب الله ناشنا کار او دغه لپاره یو نظیر بل پېښ کو چې الله تعالی په بل دې کې هم د ماضی په ځای باندې مضارع استعمال کړی دا لکه والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا هغه پوه شو به باندې